السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې وي محترمو ته دغه یوه ویډیو وګورئ چې دغه ماشومان په هسپتال کې پراته دي او ټوله بیماران چې دا د دې وجه څه شي ده او په څه وجه سره دوی ناجوړې سوي دي د دې ویډیو د کتلو څخه مخکې ته یې شیر کړئ او په ټوله کیسه باندې به زه ته خبر کړم نن چې د ټایفاید ناجوړي په باره کې کومې ستنې راوتلي دي انجکشنان راوتلي دي او ماشومانو ته ورلګول کیږي په کورونو باندې هم انسانان ګرځي او په مدرسو او اسکولو باندې هم ګرځي چې په دې باندې ټایفاید ناجوړي ختمیږي دا څه هیڅ کله ورونه لګوي د دغه وجې دغه ماشومان ناجوړي سوي او بیماران سوي دي ای محترم ته دا سوچ او فکر وکړي چې الله تعالی په دویمه سپاره کې فرمایي چې کفار دا ستاسو دشمنان دي هیڅ کله مې دوستان کېدای نشي هغه وخت به دوی ستاسو دوستان ګرځي تر څو چې ته د دې خپل سواکي اعتماد یې پر تی باندې رالی ټوله عقیده ستاسو د دې سوله بیا به دوی ستاسو دوستان ګرځي در هغه وخت مې دوستان ګرځېدای نشي نو نن څنګه کافر زما ستا په دوستي باندې پسې دی او زما ستا په صحت پسې دی چې دی صحتمند مسلمان جوړ شي او تندرسته جوړ شي دا هیڅ کله کېدای نشي دغه ماشومانو ته دغه ستنې ورلګېدلې دي چې د دغه ستنو په وجه سره په ډیرو علاقو کې ماشومان ناجوړې سوي دي او په ډیرو ماشومانو ته الټي وځي او د ډیرو دماغونه د لاسه ورکړي هیڅ کله چې داسې ستنې و خپلو ماشومانو ته ورونه لګوئ که چیرې وولئ چې د ټایفاید دپاره دې دغه ستنې ټایفاید ناجوړي به پر دوی باندې نه راځي یعنې دغه تبه به نه ورته لګېږي هیڅ کله چې دا ورونه لګوي ورته وایي چې د دې شي زموږ سره ضرورت نشته په دې باندې ټوله مسلمانان آګاه او خبر کړي چې ټوله مسلمانان دې ته هوښیار واوسیږي او خپل ماشومان په داسې مصیبت او په داسې پریشاني باندې